داسې ده چې کله راتلانو د پاکستان ایمیج خوارځای کې تاسو ته پته ده چې مونږ خو تاسو ته جو ډېر ښه پته ده نو هلته ورته د دوی خپل سټیټ ډپارټمنټ چې کوم دوی ورته ویزه ایشو کوي هغوی ورته ویلي مو چې یاره ته به پښتونخوا بلوچستان ته نه ځي ځکه چې سیکورټي تھریټس دي ټیرریزم دی یو شی دی بل شی دی نو ما دا په دې باور کوله چې ګوره ته راځې نو ته به اول پښتونخوا ته راځې ټیک شو او که په پښتونخوا کې ته سیف نه وي زه له دې زه تا له ذمهداري را ریسپانسبیلټي زما ده ځکه چې ته زما میلمنه یې ته زما ځای ته راځې نو دا زما ذمهواري ده چېرې زه تا سکیور وساتم خو ما هلته به بیا په خپلو سترګو وینې چې پښتانه خاص کر چې څومره پر امن دي او څومره ښایسته ژوند تېروي او څومره اوس ظاهره اوس که څوک یې نه پرېږدي ژوند ته خو د هغوی د هر چا خپل یو مایند سیټ اپ دی خو هغه چې دلته بیا کومه راله د پښتنو ژوند یې ولید پښتانه یې ولیده دا خړ پړ غرونه یې ولیده دا خړ پړ پښتانه نو ډېر زیات هغه انسپایر او ما ته دا ویلي مو چې زه کله واپس لاړم نو زه به په دې باندې د سټیټ ډپارټمنټ ته یو خپل د نیوز چې کوم دغه دي زه به هغوی ته یو پریس کانفرنس کوم چېرې تاسو چې کوم د پښتنو ایمیج دلته کوم ښایې که نه نو هغه بالکل نه دی هغه بالکل ډفرنټ دی هغې دا ما ته پخپله دا خبره کړې وه نو چې یو سړی دومره راشي دلته هغه بیا خوشحاله لاړ شي هغه ویني دلته پښتانه ویني پښتانه خو ډېر درانه خلک دی ډېر ښه خلک دی او هغې پخپله دا اعتراف کوو چې زه به دا پخپله دا شی کوم چې زه به ځم او زه به دا هلته نیوز والا ته وایم چې دا تاسو کوم ایمیج ښایي نو دا بالکل نه دی نو هغې بیا ویل چې زه درځم زه تاسو وینم زه په خپل زمونږ پښتونخوا وطن بیا ډېر زیات هغې ارمان و چې زه وینم زه وګرځم زه خلک وینم کلچر وینم نو هغه د دې دپاره راله